الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا. دې آیات مبارک کې د منافقانو د هغې د توبې او د ایمان شرطونه ذکر کېږي او ورسره دې ته د ایمان ترغیب هم کېږي چې تاسو ایمان راوړئ. اوس الله فرمایي چې الا الذین سوا د هغه کسانو نه تابو چې هغې توبه وویستله د نفاق نه د کفر نه توبه وویستله. یعنې د منافقان خو به د جهنم په هغه لاندې درجه کوي، خو د منافقانو نه بعضې خلک خو داسې وي چې هغې وایي دا غواړي چې موږ د جهنم نه بچ شوې، د دې سزا نه بچ شوې. د هغې دپاره لومبی شرط دا دی چې دوی به توبه وباسي. الا الذین تابو، مګر هغه کسان چې توبه یې وویستله، دا ولې لومبی شرط دی، توبه ایستل او صحیح ایمان راوړل. منافقانو هم دا دعوه کوله موږ ایمان راوړی دی که نه. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هر کله چې مسلمانانو سره ملاقات وشو آمنا موږ ایمان راوړی دی، نو دعوه خو به د ایمان کوله خو صحیح ایمان به یې نه راوړی. نو الا الذین تابو، مگر هغه کسان د منافقانو نه تابو چې توبه یې وویستله او صحیح ایمان یې راوړو، دا ولې لومبنی شرط دی. واصلحوا دا ورله دویم شرط چې خپل اعمال یې ټیک کړل. کم غلط عملونه به چې دوی کول، مؤمنانو ته به یوه خبره وکړه، کافرانو ته به بله خبره وکړه، نو غلط عملونه به کول، نو خپل عمل به ټیک کړي. دویم شرط ورله دا دی. واصلحوا، او خپل اعمال فاسده خراب عملونه پرېښودل او نیک عملونه اختیار کړل. واصلحوا، خپل اصلاح وکړله، خپل اعمال درست کړل. واعتصموا بالله، او مضبوطه ونیوله. واعتصموا، او مضبوطی ونیسو بالله دین د الله. واعتصموا، منګولې ولګولې بالله په دین د الله باندې، یعنی وینیسو الله، خو دلته دین دغه دی پټ دی. واعتصموا، دی مضبوط ونیسو بالله دین د الله، دین د الله مضبوط ونیسل. نو دا ورله دریم شرط دی چې د کفارو سره به دې مرګستیا کوله د عزت حاصلولو دپاره. نو د کفارو مرګستیا به پرېږدي، منافقانو هم د کفارو سره د عزت حاصلولو دپاره مرګستیا کوله که نه، نو دغه مرګستیا به پرېږدي او د الله دین به مضبوط نیسي، د الله د قرآن سره به تعلق جوړي، د الله د دین سره به تعلق جوړي. دا ورله دریم شرط دی. واعتصموا، او مضبوط ونیولو بالله دین د الله. واخلصوا، دا ورله څلورم شرط دی. واخلصوا، او خالص کو دینهم دین د الله. دیگه خو ریاکاری هم وکړي، دی به عمل د ښودنې دپاره کو، نو دا ورله څلورم شرط دی چې دی کم نیک اعمال کوي نو دا به د ښودنې دپاره نه کي، خالص ته الله دپاره به یې کي. دا ولله څلورم شرط دی. نو چې دا څلور شرطونه یې پوره کړل، واخلصوا، خالص کو دینهم دین خپل لله خاص ته الله دپاره. واخلصوا، او خالص کو دینهم دین خپل لله خاص ته الله دپاره، یعنی چې څومره نیک اعمال کوي دا خالص ته الله دپاره کوي، د ښودنې دپاره یې نه کوي. مخکې ته دې یو قبیح صفت ذکر شوی دی چې دوی به عمل کو، نو د ښودنې دپاره به عملونه کول، نو دا خبره به هم پرېږدي. نو چې کله دا ټول شرطونه پکې برابر شو، نو الله فرمایي فاولئک مع المؤمنین، نو همدا خلک د مؤمنانو د ډلې نه دي. فاولئک، همدا خلک مع المؤمنین، مفسرین وایي چې دا مع په معنا د من سره دی. مع المؤمنین، نو معنا به دا شي چې دی د مؤمنانو سره دي، یعنې د مؤمنانو د ډلې نه دي، د مؤمنانو نه دي. کوم مع شي مع المؤمنین، نو دی د مؤمنانو سره دي. او کوم من سره شي، کوم دا مع په معنا د من سره شي، نو بیا به معنا شي چې فاولئک هم دا خلک مع المؤمنین، ای من المؤمنین، د مؤمنانو نه دي، یعنې دا خلک مؤمنان دي. چې دا کوم صفتونه مخکې د ذکر شول، تابو توبه یې وباسله، ایمان یې راوړو، واصلحو خپل عمل یې ټیک کو، واعتصموا بالله د کافرانو ملګرتیا یې پرېښودله، د الله دیني مضبوطیا سره ونیسو. واخلصو، او دریم شرط ورله دار چې خالص کو دینهم خپل دین لله خاص ته الله دپاره، نیک اعمال ټول د الله دپاره کول، د ریا دپاره نه کول. نو فاولئک مع المؤمنین، نو دا خلک د مؤمنانو د ډلې نه دي. وسوف یؤتی الله، زر د چې وربکي الله پاک المؤمنین مؤمنانو د اجرا عظیما، لوی اجر. یعنی دا خلک د مؤمنانو نه حساب شو، نو څنګه اجر چې الله پاک مؤمنانو ته ورکړي، نو دې ته هم الله پاک لوی اجر ورکړي. ما يفعل الله، څه کوي الله پاک بعذابکم، ستاسو په عذاب باندې. دا استفهام انکاری ورته وي، مطلب یې دا دی چې تاسو کله د خپل عملونه ټیک کړو، نو الله پاک ستاسو سره څه پښتو ضد نشته چې تاسو الله پاک وچ پوچ عذاب درکړي. ځکه چې انسان چاته عذاب ورکړي، نو د خپلې غصې یخولو دپاره یې ورکړي، چاته سزا ورکړي.
یا د دې کس نه یره وینو د دې وجه نه د خپل دشمن له سزا ورکوي چې دې راته څه تکلیف راونه رسي. نو الله پاک جل شانه د ټولو خبرونو مبرأ پاک دی. الله نه چا نه یره شته نه څوک الله ته تکلیف ورکولی شي او نه د الله پاک چاته وچ پوچه غوسه کیږي. نو الله دلته کې فرمایي چې ما يفعل الله سګوي الله پاک بعذابکم ستاسو په عذاب باندې، یعنی الله پاک تاسو له عذاب نه درکې ان شکرتم کو چېرې تاسو شکر وکړو و آمنتم او تاسو ایمان راوړو وکان الله دی الله تعالی شاکرن قدردان علیما او ډیر زیات پوها. قدردان دی الله پاک. معمولی غوندې عمل انسان وکړي الله پاک د هغې ډېر لوی قدر کوي. معمولی غوندې عمل انسان وکړي الله د هغې ډېر لوی قدر کوي. یوه ښځه بدکار او فاحشه ښځه وه، تږې سپینه چې کوم دی په پاڼه کې اوبه راوخېجولې، الله پاک جل جلاله د هغې د وجې وبخل. نو الله پاک ته چې معمولی غوندې عمل انسان وکړي الله پاک ډېر قدردان ذات دی، د عمل نه ضایع کوي بلکې د هغې ولې پوره اجر او بدله ورکوي.